ويتفكرون في خلق السماوات والارض. امام ابن کثیر رحمه الله وی تفکر دیو گھنٹے خیر من قیام جميع الليل بغیر تفکر، غره د ټول شپې د قیام نه بغیر د تفکر او بغیر د سوچ نه. یو سړی دی کې ناستو یو گھنٹے دا سوچو کو چې د اسمان الله څنګه فدا کړی دی، د ازمکه الله څنګه غوړولې ده، دا غرونه الله څنګه په درولې دي، دا ستوري الله څنګه فدا کړی دي، دا نور څنګه راخېږي، څنګه غورځي واپس غزاري، او دا سپوږمۍ په کوم انداز باندې الله فدا کړی ده، آیا دا انسان په کومه طریقه باندې فدا کړی دی، خلی ورلا بکسمرا مشان طریقې سره جوړه کړی ده. کدا چرته مخلوق جوړولې کله به یو طرف سوا کېدلې بل به کمیدلې، دا وګرا په انسان په بدن کې سړه دی، دا څنګه جیب انداز باندې فدا کړی دی، دا داسې الله دی چې ګورا د ټول مخلوق یو شان اندامونه فدا کړی دي، څوکي نیمګړې فدا کړی دی، څوکي پورا فدا کړی دی. دا سوچ کو بیا اخر کوي ولادت د کارونو والا صرف یو الله ذات دی، دا الله نه علاوه دا بل څوک نشي کولای، دا الله نه علاوه نی مولا کولای شي، نی پیر صاحب کولای شي، نی فقیر صاحب کولای شي، بس دا چې کین یو الله کوي. نو ابن کثیر رحمه الله او حسن بصری رحمه الله وی د یو غنټه سوچ دې دا غره، یو غنټه سوچ دا غره دې د ټول شپې د قیام نه. یو سړی ټول شپه ولاړ دی تهجد کوي بغیر د سوچ او بغیر د تدبر نه، نو دنه د هغه سړی غوړه دی چې هغه یو غنټه سوچ کوي د الله په وحدانیت کې. حدیث پاک راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی تفکر د یو یعنی سوچ کول د الله په وحدانیت کې یو غنټه خیر من عبادت سنه، دا غوړه دی د یو کال د عبادت نه. او حسن بصری رحمه الله وی فکر دیو کې مسلمان مومن وری ګوري په خپل شیشه کې ځان تا یعنی سوچ دیو کې او تدبر دیو کې، یعنی ځان د خپل اعمال لزان ته شیشه کې پاغه کې دیو ګوري چې زما ګناهونه څومره ډیر دی او زما نیکه نه سونه ډیر دي. نو حسن بصری رحمه الله وی چې یو سړی دی په خپل اعمالو ته نظر وکي چې زما افره کې گناهونه ډیر دی او کنه کې ان ډیر دي. ګوري ګوري مؤمن سړی اله حسناته و سیئاته. امام قرطبی رحمه الله وی وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد. فهر یو سیس کی یو نخدا د الله په وحدانیت باندې دلالت کوي، هر یو نخا. امام نصفی رحمه الله وی لا عبادت، اغا عبادت نه چې سړی بغیر د فکر او بغیر د سوچ نه عبادت کې دغه عبادت نه ده. اذا كان له فکرة ففي كل شيء له عبرة. کله چې د یو انسان د فار سوچ وی فکر وینو د دې سړي د فار دا عبرت په هر یو سیس کې پروت ده. نو حدیث پاک راځي ویل لمن قراها ولم يتفکر فيها. هلاکت دی هغه چا درا چې هغه لستل کوي او سوچ نه کوي فاغه کې. اوس یو سړی ټول ورځ د قران تلاوت کوي، سوچ بګې نه کوي، سوچ فکر بګې نه کوي، تدبر نه کوي. واو ټیک د ثواب ورته ملاويږي، خو لیکن دا انسان حقیقت ته دین شیر رسیدلې چې د آیات کې الله رب العزت کم یو خبره بیانې. په دې آیات کې الله زما نسغواړي زکم کارو کما کم حرامونه من بنکې د کم یو سیز امر ته کوي. نو حدیث پاک راځي ویل لمن قراها ولم يتفکر فيها. هلاکت دی هغه چا درا چې هغه لستل کوي او سوچ نه کوي فاغه کې. حسن بصری رحمه الله وی تفکر د یوې غنټې خیر من قیام لیلۃ. دا غره ده د قیام د ویش پینا. او دا نور علما وی دا سه هر یو عالم په دې باندې ذکر کړی دی چې تفکر دا د انسان د فار د نجات یو لار ده، د الله په وحدانیت باندې بدا سکے، سوچ او فکر کوي.